السلام علیکم. شترمرغ به تاسو ټول پیژنې. دا د مرغو کې یو داسې قسم دی چې ډېر غټ دی، په سایز کې تقریبا 6 فوټۍ د سړي نه دنګي، وزن یې ډېر زیات دی او وړه غونته مرۍ او وړه غونته خوله یي. غوښه خلک اوس ډېر په شوق خوري. پاکستان کې فارمینګ هم شروع شوی. ځینې ملکونو کې د ریس لپاره هم استعمالي، سړی پې ناسي او منډې وي. شترمرغ یو عادت دی او هغه عادت یې دا دی چې کله هغه خطره ویني نو هغه د خپل خوله چې دا او سترګې په شګه کې ورکي او هغه وایي جوړ ما څه مسلې بس ختمې شوې او د هغه 6 فوټه غټ وجود، دنګه باډي، نور ټوله دنیا ته ښکاري، خو هغه صرف سترګې په شګه کې ورکي خوله او هغه وایي چې مسلې ختمې شوې او هغه خطره لاړه، ختمه شوه. دغه مثال زمون دی وخت کې د ریاست دی. اکثر ټویټر یا سوشل میډیا بند کی نو ای دا خیالي چې مسلې ختمې شوې، اوس به عوام په سکون شي، الټه مسلې او خدشات نور سیوا شي. د الیکشن نه پس زمون دا خیالو کوچره د عوامو د منډیټ له عزت ورکي او توهین نه کوي نو په ملک کې به استحکام راشي چې چا الیکشن ګټلی هغوی ته اقتدار ورکي. خو چې کله هغوی ته پته ولګېده چې کومه پارټي هغوی په 2 کالو کې بدترین تشدد پې کړی، جعلي اف آی آر پې کړي، پارټي وله ماته کړې او هغه خلکو له عوامو بیا په باري اکثریت سره ورکو نو زمونږ د حکمرانانو لاس او خپې په رپېدو شوې او هغوی بیا دا چلو کو چې نتایج بدلول شروع کړو. په 8 فروری باندې الیکشن چې کم شوی هغه عمران خان ګټو او په 9 فروری چې نتایج راتله نو بیا نواز شریف او زرداری صاحب له ورکړي او ام کیو ام له پکې ډېرې حصه ورکړه. د دغه خلاف اوس د سیستم نه دننه خلک اوازونه کوي. کمیشنر راولپنډي تاسو لیدو، نور آر پی اوز وغیره بیانات ورکوي چې مونږ ډېر زیات باندې پریشر او مونږ نتایج بدل کړي. ډېر ځګونو کې د الیکشن په ورځ باندې په سبا چې کله د نواز شریف په حلقه کې کم کسو ذمہوار هغه ټرانسفر کو ځکه چې هغه په جعلي نتیجه باندې دستخط نه کو او فوري یو کس بل اپوینټ کو. کله چې الیکشن نو داسې پوسټینګ او ټرانسفر نه کیږي خو د چا نه تپوس کوي نو دغه د دوی دا خیال دی چې ټویټر بند کو نو د دانلې دا شور به بند شي یا سوشل میډیا بند کو نو د دانلې او دا مسلې به حل شي. ای سره مسلې حل کیږي نه، شکوک و شبهات نور سیوا شي او په حکومت باندې او په ریاست باندې د عوامو اعتبار په کمیدو شي. 75 سال مونږ د سیاسي انجینیرینګ د تجربې وکړي او بوري تر ناکام یو. انډیا ته وګوره په کم ځای کې روان دی، مونږ کم ځای کې روان یو. په انډیا کې د جوړېدو د ازادۍ نه پس یو پیرم مارشالله نه ده لګېدلې او د هغوی جمهوریت ادارې دومره مضبوطې شوې چې د هغوی اکانمي اوس په دنیا کې ډېره مخکې روانه ده. ډېر خلک مسایل به ورسري خو جمهوریت ډېر مضبوط دی. بدقسمتۍ نه زموږ پاکستان کې 4 پیرې مارشل لاو لګېده، 40-45 سال فوجي حکومتونو وکړه. په دغې وجه باندې زموږ کم آئیني ادارې چې وي او جمهوري ادارې مضبوطې نه شوې، ډېرې کوکلا شوې او هغوی محتاج شو د هغې خلکو چې چاو پې پریشر اچو. په دې وجه باندې نن مونږ په خطه کې د ټولو نه وروسته یو او واړه ملکونه رانه ډېر مخکې روان دي. نو دغه رویه زمونږ ده چې کله خطره وینو نو په شګه کې سر ورکو لکه د شترمرغ خطرم پځي او زمونږ غټ وجود هم خطرې ته ښکاري خو بیا مونږ ځان ناغرضه کړي. نو الله دې پاکستان باندې خدای خپل رحم او فضل وکړي چې زمونږ دا فیصله ساز د عوامو او د پاکستان د مفاد فیصلې وکړي، د خپل ذاتي انا او بغض نه راوځي نو الله به مخکې ځي. کنې دا کم حکومت چې دوی اوس جوړوي د مسلم لیګ نون او د پیپلز پارټۍ نو دا د عوام د منډیټ حکومت نه دی. عوام منډیټ یو بل چاله ورکړي او هغه اکثریت کې دی، هغوی ته سره دعوت نه ورکوي او په خپل حکومت جوړي نو دې نه به انتشار جوړیږي. دا حکومت به کال نیم چلیږي، دې نه پس به نور تبعی راځي. نو ښه ده چې په وخت باندې صحیح فیصلې وشي او پاکستان د فایدې سوچ وشي. امید لرم تاسو به ویډیو خوښه شوي. ویډیو مو خوښه شوه نو شیر یې کې، لایک یې کې، کمنټ پې وکړئ او سوچ پې وکړئ. په سوچ کې څه ګناه نشته.